کور د دوستانو چې موږ سره ګډېږو لکه اسرائیل سره ګډېږي، یو ډیکټیټر چې کور تر ګډېږي. موږ کور چې خپل محبت اظهار نه کوو، موږ د مینې اظهار نه کوو، بلکې موږ روب جمع کولو کوشش کوو. چې زه رانه یو ډیکټیټر راله، هټلر راله، یو ظالم جابر راله، اوس په کور چې څوک ست نه کوي. خو قرآن موږ ته دا وایي چې اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، چې کله ته کور ته ګډېږې نو ته سلام اچوه. ته څه شی کوه؟ سلام اچوه. چې سلام واچوې تحیة من الله مبارکتا، دا د الله له طرفه یو تحفه ده او د برکت ذریعه ده. نن موږ په کورو چې برکت ولې نسته؟ چې سودا راړې هفته نه یې تېره هر شی ختمي. ملامته ښځه ده، ملامته ورندار ده، ملامته مور ده، ملامته لور ده، ملامته خور ده چې شیان ضایع کوي. پرون خو مې راوړي و نن ختم سله. خپل ګریبان ته موږ نه ګورو چې زه د کور په دروازې ګډېږم، د برکت ذریعه، د برکت سبب څه شی ده؟ په خپل قرآن باندې موږ عمل نه کوو. د الله په وعده د موږ یقین نشته ده، خو بدماشي مو شروع کړې ده. خامخا وال دي ټکول دي، درز د غوبل ده. بیا ورسره دا وایي چې روزي مې تنګه ده، ډېر پریشان یم، ګزاره مې نه کېږي، ډېر مشکلات دي. ما تاسو ته په هېڅ چې دا ویلي و چې دوستانو ظلم دا تباهي ده. ظلم څه شی ده؟ تباهي ده. چې کله ته ظلم کوې ناجایز، څوک تنګوې که هغه هر څوک ده، دوستانو تباه به یې په دغه دنیا هم په آخرت هم. دا د قرآن او د حدیث فیصله دا زه له جانه خبره نه کوم. دوم دوستانو سبب هغه زنا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الزنا یورث الفقر، چې کوم سړی په دغه بد کار باندې عادت سي، دغه نتیجه غربت ده، دغه نتیجه فقر ده. او مشتر مخ ډېر مثالونه دي، ډېر غټ غټ خلک مو کتلی دي چې کله په دې ګډو وډو باندې شوري سي نو دوستانو د دنیا ملنګ ورنه جوړ سي، هر شی ختم سي. الله مو دې وساتي. نن سبا ما ته چې خلک کوم رپورټ راکوي، علاقه مې ګیلې کوي، علاقه د دوا او سوال کوي، او وایي چې موږ ډېر تیزۍ سره دغ طرف ته روان یو او ډېر تیزۍ سره دا شی په موږ چې زیاتېږي نن سبا. الله مو د خپل حفاظت وکړي. دوستانو چې کوم سړی په ګډو وډو باندې سیخ سي، بیا د هغه بریک نه لګېږي، هغه بیا آخري نتیجه د هغه فقر، تنګدستي ده او مجبوري ده، نیستي ده. دریم شی حقوق دي چې حق نه ادا کوي. د خور حق تا په مال چې ده، د مور حق تا په مال چې ده، د ورندار حق تا په مال چې ده، د یتیم حق تا په مال چې ده، د ګوان حق تا په مال چې ده. په دفتر چې کار کوي دغه جنت حق چوری کوي، د بل حق چوری کوي، د بل نشای اخلي. چې کله پردای حق تا په مال چې ده، ته کله نه شین کېدای، ته کله نه ودانې دلای، ته به کله ها دا دغه پوزیشن ته نه سرای چې ته دا ووایې چې شکر ده بس زکه پوره او ما سره څه شایسته. هر وخت بنستمن، هر وخت فریاد، هر وخت نیستی، هر وخت پریشان. اسراف او تبذیر دا اسباب دي د نیستی. اسراف او تبذیر دې ته وایي چې لکه پروزه چې موږ لږ هرس ډېر زیات سي، بیا پروزه چې موږ دسترخوان باندې دوره شیان چیږدو چې بیا خوړای نسو، بیا مصیبت دا ده چې بل چاته هم بیا نه ورکوو، بیا هر شی ضایع کېږي، کچرې ته اچوو. او په عربو چې دوستانو دا شاید دوره زیات ده چې هلته خو پوره پوره دیګونه دغسې کچرې ته ځي. نو د امارات حکومت دا وکړه چې فوډ بینک یې ورته جوړ کړه، غټې غټې سلاجې دا یې راوړې او تقریبا هر جمعه ته چې باره چیشلې. خلکو ته دا اعلان وکړه چې خدای دې پاره کوم خوراک تا په کور چې زیاتی سي، هغه کچرې ته ما چې وراړه دلته چې لمانځه ته راځې جان سره راړه په دې فریزر چې چیږده. او بل طرف ته خلکو ته وویل چې کوم مجبور ده، چا خوراک درک نه لګېږي، مزدور ده، لیبر ده، دغه جنه چې څه شی پکاري دا اخلو وړو یې. خو خیر دی موږ پښتنو ته دا حاجي صاحب ناست روح الامین حاجي صاحب دا به دې خبرې ګواهي وکړي. خیر دی موږ پښتنو ته چې یو زوړ وروست ګاډه به راوستایي، بیا به جوماته به پارکینګ چې ولاړي،
بیا چې سړی راشي خوراک چیز دی بیا به دا سیخ پسې راشي به دا ټول شیان واخلي او بیا ګاډي ډیګۍ ونه ډکه کړي یو بیا ګاډي چې ناستې بیا چې بل کس راشي خوراک چیز دی بیا به دا یوسي بیا چې بل کس راشي بیا به دا یوسي بیا به کور ته یوسي بیا به هلته ورته چیني بیا چې کومې وخوړی هغه یې وخوړله نور به ټول ضایع سي دوستانو دې ته وایي حرص د انسان هغه صفت ته چې هغه د بغیر د قبر د خاورو نه په بل شي باندې نه ختم کېږي دوستانو خوراک پلیټ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته کله پلیټ ته سالن ته راچوې چاول ته راچوې مړۍ ته راچوې دوره به ته راچوې چې چوره ته خوړای سې لږ واچوه که کم څه خو دوباره بیا واچوه بیا که کم څه بیا واچوه خو چې ته لا اوله حرص کوې او ته پلیټ ډک کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل رزق شیطان ته مه پرېږدوه چې نیم پلیټ وخورې او نیم پلیټ تا نه پاته سي هغه د شیطان خوراک جوړ سي هغه خامخا ضایع کېږي کچرې ته وځي نو په خوراک چې اسراف او تبذیر یعنی د ضرورت نه زیات یو خرچه کول د ضرورت نه زیات خوراک ضایع کول هر شي چې میانه روي پکار ده دوره شای پخوا دوره شای استعمالوه چې هغه ته خوړای سي ها البته رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه او ته دا تعلیم ورکړاو چې کله ته سالن پخایې نو هغه چې یو چمچه سالن دا ته زیات او به زیاتی ورچوا دې لپاره چې ملمس سی لا غوان سی لا یو سوالګر برای سی دغه برخه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه په وجه به تا په سالن چې کمان راځي او تا د خوراک بس ذایقه جوړ سي نو چې په کم سالن چې په دغه نیت او به واچي چې دا به د الله په نام باندې زور کوو په هغه سالن چې به ذایقه راشي په هغه چې به برکتي آب ختمي جنا آب ډیرو کسانو لپاره کافی اسراف او تبذیر دریم شای چې پنځم شای زکات ته چې کله یو سړی د مال زکات نه ادا کوي چاهے زکات مطلب دا چې کوم صدقات واجبه دي لکه سالانه زکات ته اېده چې سرسایه ده زکات الفطر بیا دغه سه بل څه شاید ها قربانی مل زین هو تل دا ضروری و قربانی امونه دا کوم خلق په امارات چې پلار به دلته چلور پنځه زمون به الته ګټر کوي پیسې به ګټي درهم به ګټي لا بر یادونه ګټي د سعودي به چې کله سترید موقع راځي به بدلته ژغ وکي چې زه خو پیسې ګټو خو ما خو پلار زمدای دا غونډه یخت ورکوم اوس به زه عید کوم کنه به کوم نو زه دا ورته وایم چې کنن دا پلار تعالی د کور او باسي او تا ته وایي چې بس بالکل تستور به دغه سره د کور اوځه پدې چې تا هیڅ شای نستا نو ګیله به کوي کنه به کوي وې چې خود به کوم سړی شل کلمه په امارات تیر دماغ غټلې دا نو چې کله د جدا کولو خبره راځي به الته ته جان مالک غنې د پلار نه خپل برخه غواړي د ورور نه برخه غواړي چې شل کاله ما غټلې ده او چې کله د قربانۍ خبره راځي بیا وایي چې پلار مې واقدار د خو پیسې غټ پلار ته ورکاو دا دوستانو دوکا ده دا هغه شیان دي چې تا په مال چې دا پیسې کله پاتسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا پیسې به تا مال داسې خوري لکه واینه چې لرګای خوري ظاهر طور سره بلرګای ډډ به بالکل سلامتی خو اندر به کوکلای لاس چې به هیڅ شای نه ځکه دغه څه باندې کوونکي خلک چې بیا شل کاله 13 کاله 40 کاله تیر کې په بار دنیا واپس راځي به انجام ما ته هم پته ده تاسو ته هم پته ده خو سترګې پټو په دې شان موږ سبق نه اخلو عبرت نه اخلو کنه خلک بیا ما ته وشو چا چور آباد دي دغه اخر عمر چرنګا ده په کم طور دو اخره زندگی تیرې هغه وجه دای چې دوی د الله حق نه ادا کوي دغه په اختر چې قرباني نشر په دغه رمضان چې ډېر کسان دا سوچ ویل چې مان خو هیڅ درک نشته ده ما بوتل چې د کال 4 پیسې پاکستان ته لږه مر په ایمانداري وایا نو کم از کم 40-50 هزار درهم دا یو کس په کال چې دلته پاکستان ته لږه نو ته 40-50 هزار درهم دا خو لږه سه خو 25 درهم تاسو را وس نسته چې سرسایه پرې ابل بیگن ابلش په چا ټلیفون کړو چې 110 روپے وس مې نسته ده ملکور چې د چا شاید وی خالی مې درې غوا دي ادوره مې مزکه دا ادوره مې دا شاید ادوره مې دا شاید ادا ده هغه دي به ما تل چې یار درې غوا دي په کور چې د خو ورسره شو یو باټي تروي خرچه کا په دغه 110 روپے وکي یعنی دا هغه باندې دي
چې کله د الله حق اتا په مال چې پاتې سي نو مال به د خوړس هغه مال باندې به تا شمر نه کیږي. نو د الله حق کاغه قربانی ده کاغه فطرانه ده کاغه زکات ده غیر ډیر ډیر په تاکید سره حساب کوو او په خپل ټیم باندې ورکوو. بیا د موږ خوش پیغمبر ذمہواری اخلي هغه ذمہواری راکوي موږ ته دغه نه زیات رښتونه خو څوک نسته دا خو منو ها منو یې کنه منو هغه پیغمبر دا ګارانټي اخلي چې ما نقص مال امرئ من صدقه چې ته کله د الله په نام ته شاور کوي زه ذمہواری درکوم چې تا په مال چې به کمای نه راځي. مال چې کمای دی ته نه وایي چې تا نه 100 روپۍ وې لسته ورکړلې او ستا مال کمس دا 90 روپۍ چې تا د پات اصلې په دې به الله دوره برکت واچي چې تا به 200 کار پکېږي تا به 200 کار پکېږي. نو دوستانو دا هغه شیان دي چې ناشکری ده زنا ده حقوق دي اسراف ده تبذیر ده زکات ده او بخل بخیل چې الله سے تړلی د الله په نام څه شان ورکه نو بیا به تا په مال چې برکت ایتا په مال چې خیر دان راځي. دوستانو دا شیان لری کول غواړي. دا مې چاول مثال درک چې د کوینا بوکیر ډکې او ډرم ته وبا چي خو دا ډرم نلکې چې خلاصه ده دا ډرم نه ډکېږي. اول اور بدا نلکې بندې اول بدا شیان درې کې پس بیا کتل لږ غټه الله به غي ته ډېر برکت ورکړي. او د برکت مثال تاسو ته یاد ده ما تاسو ته برکت مثال درکړی او چابل ور راغلا یو تاسو نه کیسه ویرسي سپای چو بچی په وار پیدا کړي ها شپږ لاته تقریبا اته بچی ایور جګده چې سپای اته بچی په وار پیدا کړي او زه امیر چو بچی پیدا کړي یو لا کله کله داسې چې بختور سړی دوه ورته پیدا کی دا خو یو نسبت تکنه نه سپي اته ګنا تر وزو میرونه زیات ډیریږي ٹھیک ده خو په ورځ چور سپیا لالیږي چور مړیږي او چور وزې میره دا ذبح کیږي دا خړلې سي دنیا چې خالی په دا ټک چې حساب وکړو نو عقل تقاضا دغه دا چې سپي دې دور ډیر وای چې تر وزو میرونه اته ګنا دو زیات وای صحیح ده بلکې تر دې نه زیات وره چې سپي روزانه نه لالیږي نه چوخري او زه میره په سونه باندې روزانه ذبح کیږي خړلې سي په کار دا چې دغه آبادی ډیره کموای خو حقیقت ته شاید حقیقت دا چې زه میرو رمی دي ا د سپو رمی نسته دغه وای برکت چې ظاهر طور سره عدد ا ډیر کم ده خوشکاری چورا خرچ کئ چورا باقی چورا ده او سپای چون کې نجس ته ناپاک ده اغه نسی خور نو پیغه چې برکت نستا اغه ډیری چورا فکر عدد خو ډیر زیات ښکاری خو لیکن پلاس تا سره څه شاید هیڅ شان نسته د سپی یو نیم دغه د بازار چې چیرغه پیش دا د برکت ډیر آسان مثال ده سمجھ کولو پاره. دینه بعد دوستانو رزق زیاتیږي په چشي باندې اول خو به دا شیان دا دم په دې په سر خلاص چې دا شیان به هر سړی اوس ځان ته یو خو افسوس خبره ده چې خپکه روما چې زه په منبر کې ساو ک تاسو ته نو ما قطن دا مغنی چې راز چاته وایم بلکې مسله ده سمجھ کولو پر الله یو مثال درکلای و خبره به شاته ماته ګیله راځي وي دا خو دې ما ته ویلا دا خو دې ما ته ویلا دا خو دې ما ته ویلا دوستانو زه هیڅ چاته نه وایم دا منبر ده په دې چې تاسو ټول ما پر ډېر محترم یو ډېر عزتمن یو هر سړی په خپل باندې جان ته سوچ کوي اما فرض دادا چې تا ته زه یو شاته وشم چې پیغه چې تا د دنیا فائدہ هدا اتا د آخرت فائدہ هدا اتا د دین فائدہ هدا دا د ما ذمہواری ده او دا په امانتداري سره اما په تقریر چې تاسو باندې چیرې سټوري او انو به کہانی او انو به حکایت او صرف د قران او د حدیث نه حواله درکوم خبره ترته کوم دا شیان هر سړی بل ځان خپل لري کوي چې چا چې کم کمایي زه چاته نه وایم چې تا چې دا کمای دا تا چې دا کمای دا به هر سړی موږ خپل دا حساب کوو اوس بل طرف ته راځه هغه شیان
چې هغه موږ کله اختیار کو نو د موږ په مال چې به برکت خیر او اضافه زه به د خپل مال نه مطمئن یم ما ته به خدای په خپل کور چې سکون په خپل کور چې خوشحالۍ په خپل کور چې د عزت زندگی زه به بیمار ته پریشان نه یم زه به کچارۍ به مې نه وي بس شپشلی به مې خوب وي نه به ما بلډ پریشر نه به مې شوګر نه به مې چی نه به مې چی هغه اسباب څه شی دي په هغې چې اول شی هغه صله رحم ده رشتې پالل د رشتو پالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله پاک بچدانۍ پیدا کړه رحم موږ ټول بچدانۍ وتلی یو که نه هغې ته رحم وایي رحم څرنګه لیکسي را ح او میم درې حروف دي ټیک ده رحم څرنګه لیکسي درې حروف دي را ح میم چې کله الله پاک بچدانۍ پیدا کړه چې دینه به د انسان نسل زیاتېږي بیا دا بچدانۍ په عرش پورې ځان جوړن کو په زړه سره په چغو چغو یې وزړل بیا الله جل شانه ورته ویله چې ولې زاړې دی ورته ویله چې یا الله تا خو زه پیدا کړه خو د تا مخلوق انسان دا به ما کټ کوي دا به ما پرې کوي دا به ما ټوکړې ټوکړې کړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانه دا وعده ور سره وکړه دا خبره ته سوچ کو الله جل شانه دا ورته ویله چې اے بچدانۍ تا ته زه خپل نام رحیم بسم الله الرحمن الرحیم لخپل نام رحیم نه تا ته زه نام درکوم اتا نام به رحیم او چې کوم سړی اتا رشته کټ کړه هغه سړی به زه د خپل رحمت نه کټ هغه سړی به زه د خپل رحمت نه کټ کړ نو بسم الله چې موږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم رحیم چلور حروف دي را ح یا میم او بچدانۍ چې چو حروف دي درې را ح میم رحیم دا د الله وعده ده دا د ما وعده نه ده دا یو میډیکل رپورټ نه ده دا د اغ رب ذوالجلال وعده ده چې کوم د ما او د تا خالق ده دوستانو د رحم رشته له چا سره ده رحم رشته له مور پلار سره ده رحم رشته له ورور سره ده رحم رشته له خور سره ده رحم رشته د پلار له رحم سره له تر سره له ماما سره له ترور سره له تنده له ترور سره ده د رحم رشته له وراره سره ده له خورۍ سره ده نن رشتیا وایو چې موږ دوه ورونه داسې دوه ورونه اوس په جومات چې ودرېږو دا ګزه دا میدان چې دو یو بل سره دوا سلام په دې خبرې باندې کټ دي چاره دا ورور مې لمونځ نه کوي دا شرابي ده پوډري ده زه ورته چې الله رضا دپاره جومات ته راځه داسې دوه کسه ورونه چیکسو چیلنج ده ستا چوک داسې خو بیا خیر ده په دا بلې کیسې مچې کېږو خو هسې ځان ته سوچ وکړو چې چوره ورونه بدل ته داسې ناستې چې هغه د یو بل سره خبرې نه کوي چوره ورور اخور داسې دي چې هغه د یو بل نه مرور دي چوره مور پلار داسې دي چې هغه د اولاد نه ناراض دي چوره اولادونه داسې دي چې هغه وایي چې خدای دې زر خوندي کړي چې جان مور نه خلاص شي وجه څه ده صرف دنیا صرف دولت صرف خپله بدماشي صرف د ما رضا هغه پتا نه چلیږي صرف پیسہ نه درکوم ځکه دوستانو خو دا خو دلیل نه ده دا ورور کتا ته دا ټول دولت درکې خو چې تا ته ووایي چې دا دولت مې واخله خو بس رشته ختم د قیامت پر ورځ بچه کوي په دا دنیا چې بچه کوي چې الله د خپل رحمت نه تا کټ کړي نن دوستانو موږ عبادت کوو دواګانې کوو په سجدو پراته یو اعتکافونه دي وغیره وغیره د موږ پښه چپلۍ ولې نه سمیږي ولې چې موږ رشتې کټ کړي دي او د رشتې کټ کول صرف تا ته په یک بنیاد جایز دی چې یو سړي سره د دین په بنیاد باندې د خواشه د مزور جګړه په کور چې په څه شي ده او ایمانداري وایو ډېر به تاسو سخران یو چې داسې خواشه داسې سخر وشوه چې د مزور سره په دې جګړه ده چې بای د امام زور لمونځ نه کوي پنځه ټیمه د قرآن نه ده ویلی زه ورته چې قرآن تلاوت کوه د هغې نه بایکاټ وکړي مثال یو مثال راکړو په دا ګردي ټک چې خو هر کور چې دا جګړه ده که نه ده د سخره د مزور نه سره چلیږي د خواشه د مزور نه چلیږي زوی ته چې واده وکړي ته به خانه آبادي جوړی دا خانه بربادي جوړه سي
ایک اور اگر راه صح اتفاق سره ختم سي ولې چې مشر مې مشر نه ده، مشر خپل کردار نه ادا کوي، چې مشر کردار نه ادا کوي د کشر نه دا توقع ولې ساتي چې هغه به ماته عزت راکړي، ماته به قدر راکړي. بیا دوستانو په صدر رحمای چې تر ټولو نه اول نمبر دا د خپل مور پلار ده. دلته به اوس هر ټیم ختم کېږي، خو دا کیسه به زه ته توقع خفه کېږم به نه. د مور پلار خدمت دا په قرآن چې الله پاک فرمایي چې ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. الله پاک انسان ته دا وصیت کوي چې د مور پلار سره احسان کوه. بیا بل آیات چې الله فرمایي چې وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. الله پاک فرمایي چې تا ته زه دا حکم کوم چې د ما به عبادت کوي او د مور پلار سره به د احسان سلوک کوي. دین یو مطلب خو مشتدار راځي چې د مور پلار عبادت نستا، ځکه الله پاک دو شیان مختلف ذکر کړی دی. وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه، عبادت بس صرف د الله کوي. وبالوالدین احسانا، والدین سره احسان ټکه ذکر کړي چې د مور پلار پرستش، د مور پلار عبادت نستا، د هغې سره احسان معامله ده. څه مطلب؟ چې د مور پلار هر جایزه ناجایزه منل پتا باندې فرض نه دی. د مور پلار هر جایز ناجایز منل پتا باندې فرض نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هغه شای چې بغیر الله خفه کیږي آپ پتا باندې منل لازم نه دی. موږ اولاد دا د مور پلار جنې اولادونه داسي چې زه به یو پوښتنه له تاسو وکړم، جواب تاسو راکړو. یو سړی دا دغه مور پلار دی بوډاګان دي، اوس دا روزانه چې مازدیګر ډیوټي نه راځي، له دکان نه راځي، بیا مور پلار ته ورسي، بیا ورته یې چې ابا چې څه شی دی په کار یې حکم کوه. مازدیګر چې راځي بیا اول پلار مور ته ورسي، بیا ورته یې چې ابا ادې چې څه شی مو په کار یې بیا خالي حکم کوه. تاسو په دې جماعت چې ناسو دا ماته ووایي چې دا ښه زوی ده که دا بد ده؟ نه جواب به ټول راکوه. ګوره داسې په دې خبرې دا ښه زوی ده که دا بد ده؟ خو کتاب لیکلی دی چې دا اذل ذلیلا، په اولاد چې تر ټولو ذلیل ترین دغه یو ده. دا ښه زوی نه ده، بلکې دا په اولاد چې ذلیل ترین کس ده. ولې؟ ځکه چې دا مور پلار ذلیلوي، دا مور پلار ذلیلوي. قرآن چې الله پاک دا فرمایي چې وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. دې په تفسیر چې دا لیکلي دي چې مور پلار ته به دا نه وایي چې ابا ته حکم کوه چې شاید په کار زه تابعدار. ته چې کله وړوکی وې تا مور پلار ته حکم کوه چې اوس سردي ده ماته سردۍ کپړې راوړو. ته چې کله وړوکی وې مور پلار ته تا حکم کوه چې ګرمي ده ماته ګرمۍ کپړې راوړو. مور پلار په تا خپله جان خبراوه. دوستانو احسان مطلب دا د مور پلار سره چې د مور پلار په ضرورت به ته په خپله جان خبره دی، به دغه ټکي ته نه مجبوره کوې چې دا به تا ته وایي چې زمونه ما دا شی په کار ده لږ کو دا شی ما ته راړه. دا د پلار دپاره ډېره ګرانه خبره وي، دا ډېره مشکله خبره وي. ځکه د مور پلار ذلیلول دا دوستانو په دنیا چې د الله د عذاب دروازې ټکول دي. دغه اولادونه چې دا ګیلې کوي موږ ته رایسي مسلو پوښتنه کوي چې زه خو د مور پلار ډېر تابعداره، زه خو د مور پلار ډېر ښه زوی یم، داسې داسې. زه خو مور پلار ته وایي چې ما وینه دې په کار یې ته غږ کوه، خو ما د کتاب مسله ته وکړله چې اذل ذلیلا زوی کم یو ده دغه یو ده. چې پلار ته به دا وایي چې پلاره تا څه شی په کار یې، ولې پلار به تا ته خواست کوي. د پلار د خپل عزت نفس ته، پلار د یو وخت تېر کړی ده، پلار ته ساتلی، پلار تا ته درکړی ده، تا غوښتې نه وه. پلار تا د تعلیم بندوبست کاوه، تا د لوږې د تندې بندوبست کاوه، تا د موسم، تا د علاج، تا د بیماری بندوبست کاوه. تا ته په هېڅ ښه نه پیدلې. ځکه الله فرمایي چې قل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. دا نه دی ویلي چې کما ربیاني ولده، یعنی ولد یخ ته وایي چې د 8 کالو سې به دا مطالبې کوي. نه، صغیر چا په هېڅ شي نه پوهېږي چې مور پلار څرنګه تا پوښتنه کوله، تا په حال جان خبراوه چې خالي تا به معمولي طبیعت نه وشو، مور پلار به دې فوراً ویله چې بچا خو نن ټیک نه ده، چې څه پرابلم ده ورته، نن خدای سره رغړي، نن خدای نه وده کېږي، نن خو دا مسله ده.
دوستانو اوس په ایماندارۍ ووایو چې داسې اولادونه په ما او په تا چې چوره دي دا روښه بیا موږ ګیلې کوو چې روزي تنګدستي ده په ما باندې خدای نه مهربانه کېږي زه خو ډېر محنت کوم زه خو د مور پلار خدمت کوم زه خو دا کوم زه خو دا کوم دوستانو خلاصه کلام دا چې که په دنیا چې خوشحاله زندگی غواړئ د سکون زندگی غواړئ د سکون خوب او آرام غواړئ که دا غواړئ چې خپل کور ته راځئ او د خپل کور تا دپاره جنت او ته په خندا راځئ او په خندا وځئ بیا د دین په خبرو باندې عمل وکړه هغه خبرې چې کوم د موږ معاشرتي معاملاتو سره تعلق لري موږ بدقسمتي دا ده چې نه موږ ته مور پلار دا خبرې کوي لکه بچای موږ د اول نه دا تربیت نه کوو چې دا سبا د ما په حال باندې جان خبرې دا تربیت موږ نه کوو هغه وجه دا ده چې ما ته خپله پته نشته زه به بچي تربیت څه شی کوم موږ خالي دا خو زور اخیستی چې هله واده خو دا موجود کسانو چې که زه پوښتنه ته نه وکړه چې کوم یو کس ته بغیر لما چې هغه د واده نه اول د واده مکمل هسټري د مکمل تفصیلات مکمل حقوق قرآن حدیث څه وایي د واده په باره چې دا سټډي کړي ا د هغې نه بعد بیا د واده کړی نو که خوشحاله زندگی غواړو او روشان آخرت غواړو چې په آخرت چې خدای پاک درته وایي چې هغه څرنګه د علامه اقبال چې خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دا مقام حاصلولو پر به دوستانو په دغه دنیا موږ محنت کوو چې دنیا د جوړ اصله خو آخرت دستا چې دنیا د خواره د آخرت نه جوړیږي ولې چې الدنیا مزرعه الاخره فلمانځه چې موږ چې وای ربنا آتنا فی الدنیا اول د الله نه د دنیا زندگی غواړه چې د دنیا زندگی د روغ اصل آخرت زندگی د وګټله او کني خړې مزه کوا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین